کومه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج لاړو او جبرائیل جنت ته دننه ننایستو نو جنت کې رڼا شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وایي نه صبر کوه. وی دا څه دي؟ وی هغه مخامخ بالخانه کې ګوري؟ ویل او ویل هغه جینۍ وخندل چې تی ولیدې نو د هغې د غاښونو رڼا په ټول جنت پرېوته نو ټول جنت یې رڼا کړو. وی دا څوک ده؟ وی ستا مطلب چې الله کومې هورې ورکوي دا د هغې خدمتګاره ده. وای اوس پوښتنه وشوه چې دا د جنت حورې به څنګه یي؟ الله ورته وایي نور به یې په خپله وګورئ چې راشئ ولا خو کأنهن الیاقوت والمرجان. دا حورې به په رنګ او په صفایۍ کې د یاقوت او د مرجانو په شانې وي. د یاقوت او د مرجانو په شانې دا به چاته ملاویږي؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. ته ګناه قادر شوې، ګناه لاس له درغه او زړه کې دله راله چې د دې به خدای مانه تپوس کوي او تېروسته شوې. چې تېروسته شوې الله وایي چې په ګناه قادر شي او زما د یره ګناه پرېږدي دې سړي ته به زه په قیامت کې اعلان وکړم چې 2 جنته مې ورکړه. انعام 2 جنت. دا به څنګه جنتونه وي؟ فیهما عینان تجریان. په دې جنتونو کې به بهترینې چشمې بهیږي. دې جنتیان به پکې څنګه ناستي؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. دې جنتیانو به تکیا والی داس تکیا به والی وي په هغه فرشونو باندې چې د هغې سټ به د شنو ریخمونه وي. او بیا وجن الجنتین دان. تکیا دیواله دا کیله خورم د کیلې بوټی به راوګد شي کیله به سپینه کړې ستا خولې ته راوړي او به چې د اکبر باچا لاټه لاس مه خوځوه په خوله کې واله. انار خورم انار به راوګد شي سپینې کړې دانې به خوله کې درته واشي تا به تکیا وایي. نوکران به څنګه وي د دې جنت؟ نوکران دلته خو نوکر هغه چې یا پوزه نه یا غوږ نه یا بونډۍ یا څه بلایي پې که نه هغه نوکران. نوکران وایي نوکران د جنت به داسې وحلوا اساور من فضه. د جنت نوکران به داسې وي چې د زرو کنګڼې به په لاس کې وي. په جنت کې به سړي م کالي اچوي سړي. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. په هغه ښایسته لاسونو باندې به اوبه درته پیش کوي. ښایسته به څومره وي دا نوکران. اوس خو په ټول پاکستان کې وګوره چېرته ښایسته سړی وښایه شته؟ ښایسته سړی شته چېرته پاکستان کې؟ وار یو چې ګورې څوک بونډی دی څوک کنډی دی څوک څه شی دی ځان مانې ډېر جوړ کړی برش مرشې والی او زمونږ هم ګیره نیره ګومنځ کړي خو په ارام کښېنه ښایسته نه یي ملا صاحب. ښایسته به څومره یا نوکران الله وی خسته به دومره اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
خسته به دومره چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا دی. خسته به دا نوکران دومره لکه د ملغلرو نه تار وباسي په یو بل باندې ټپکیاویږي. خادمان د جنت به داسې په هفته کې به امام ترمذي لیکلي دي چې هفته کې به یو ځلې دغه لګي دا بازار